حسن بصری صاحب څخه یو سړی رالی وی حضرت حافظ د قرآن مجید وم د قرآن حفظ مې کړی دی خو لیکن څه ګناه رانه شوې وه د هغې ګناه د وجې نه الله تعالی مانا د قرآن مجید د حفظ دا چې کم دولت دا رانه الله اغسطې د قرآن رانه هیر شوی دی څه داسې عمل راته وښو دعا راته وکړه چې الله تعالی ما ته چې کم دی ما ته دا قرآن مجید را یاد کړي علما لیکي حسن بصری صاحب رحمت الله علیه یو ډېر لوی امام تیر شوی دی حسن ابن یسار بصری یو ډېر لوی امام دی دغه حسن بصری صاحب رحمت الله علیه په دور کې د دې حسن بصری یو مریده وه یو زنانه وه د هغې یو بچی و هغه ډېر زیات نافرمان و مختلف قسم لوپرۍ مختلف قسم بدعملۍ به یې کولې نو د مور به کله به د خپل بچی به یې راوستو د حضرت حسن بصری په مجلس کې به کینو حضرت دته دعا وکوي حضرت څه وظیفه راکوي چې زما دا بچی الله تعالی د دغې لوفرو د دغې بدعملو نه منع کړي او نیکې لارې طرف ته الله راوبلي حضرت دعا ورته وکوي حسن بصری صاحب با دعا به ورته وکړه وظایف په ولا ورکړل او نصیحت په ورته وکړو حتی چې کله کله دې زنانه به د حسن بصری صاحب دا چې کومه مریده وه دې به روټۍ به کېښوده حسن بصری پسې وراله حضرت زما به میلمه حسن بصری صاحب چې به کله لاړ که نه نو دې به ورته وي حضرت زما دې بچي ته لږ نصیحت وکوي چې زما دا بچی د دغې بدعملو نه د دغې نافرمانو نه د دغې لوفرو نه الله تعالی راوړی نو حسن بصری صاحب په نصیحتونه به ورته کول خو د دغې نصیحت او د دغې وظایفو او د دغې دعاګانو په دې انسان باندې هېڅ اثر نه ښکارېده وخت تېرېده دغه زنانه دام چې کوم نن هغه د دې خپل بچي په حق کې به الله ته دعاګانې کولې حسن بصری صاحب چې کوم نن هغه به هم دعاګانې به یې کولې وظایف به یې کول اوراد به یې کول او بیا د دغې نیکانو خلقو د دغې بزرګانو دا دعاګانې نه دي دا ګوره د انسان مقدر بدلی حسن بصری صاحب څخه یو سړی رالی وی حضرت حافظ د قرآن مجید وم د قرآن حفظ مې کړی دی خو لیکن څه ګناه رانه شوې وه د هغې ګناه د وجې نه الله تعالی مانا د قرآن مجید د حفظ دا چې کم دولت دا رانه الله اغسطې د قرآن رانه هیر شوی دی څه داسې عمل راته وښو دعا راته وکړه چې الله تعالی ما ته چې کم دی ما ته دا قرآن مجید را یاد کړي حسن بصری صاحب ورته وایي په مکه معظمه کې مسجد خیف کې مکه معظمه ته به لاړ شي مسجد خیف دا هغه مقام دی چې په کم مقام کې د حجة الوداع په موقع باندې په مینا کې د دواړو جهان مبارک سردار کوم ځای خپله خیمه لګولې وه په هغې مقام کې یو مسجد دی مسجد خیف نامه یې ده هغې کې زما یو استاد دی د احادیثو هغه ته به لاړ شي او هغه ته به ووایي هغه به درته دعا وکړي نو الله تعالی به دې کار وکړي نو دا سړی لاړ څه وخت چې کوم دی ډېر غټ سفر یې وکړو چې سفر یې وکړو مسجد خیف ته چې لاړ لمونځ یې وکړو نو د مولانا صاحب څخه د استادي څخه ډېر خلق راځي دا میلمه ناست دی یاره چې دا خلق لږ کم شي نو زه به لاړ شم بیا به سره خپل سوال جواب وکړم وی د دنیا خلق راځي د مازدیګر ټایم دی وی چې کله د دوران کې ناسم وی یو انسان رالی چې سپین څادر یې اچولی دی وی زما طرف ته شا ده وی دې حضرت سره یې لاس میلاو کړو دعا سلام یې ورسره وکړل او لاړ نو وی چې کله هغه رش کم شو وی زه لاړم ما ورته وی چې حضرت د بصرې نه راغلی یم خسله راغلی صاحب ستا حسن بصری صاحب رالیږلی د بصرې یو لوی عالم دی حسن بصری هغه راته وی چې په مسجد خیف کې زما یو استاد دی هلته به لاړ شي او هغه به درته دعا وکړي د الله تعالی به درته قرآن را یاد کړي وی ښه حسن بصری صاحب وی هسې په خلقو کې مونږه خلقو ته ظاهره کوي حسن بصری صاحب خو خپل هم ډېر لوی عالم دی وی تا ته پته ده چې دا سپین څادر یې چې اچولی او دا څوک و ته خو دلته راست وې دا تا ته پته ده چې څوک و هغه ورته وی حضرت ما ته خو پته نشته ما ته شا وه وی دا حسن بصري و
حسن بصری روزانہ چې کم دی د مازیګر په ټیم کې یا د ماسپښین په ټیم کې دی راځي ما سره مصافحه کوي او بیا ځینو حالانکه د بصری د مکې معظمې په مابین کې کافي طویل مسافت دی ډېر لوی مسافت دی اوس دغه سره د یو ګناه د وجې نه د یو خطا د وجې نه انسان چې کم دی انسان هغه نه په عباداتو کې د هغه کمې راځي د عباداتو هغه لذت او خوند انسان نه ختمیږي او خصوصا چې کم دیندار خلق ته کم حافظان دي نو د حافظانو نه ګوره چې څومره ګناهونه کوي نو د الله د قرآن دا چې کم دولت ته دا تېنه الله اوچتوي دا تېنه الله اوچتوي هغه عالم ورته دعا وغوښته دعا یې ورته وکړه ویزا لږ سوچ وکړه چې څنګه چللی هغه چې سوچ وکړه حضرت قرآن ما ته رایاد شو وی د قرآن په مشکلو حالاتو کې په مشکلو ځایونو کې سوچ وکړه دی لګیا شو د قرآن مجید هغه مشکل مقامات د هغې تلاوت کوي حضرت قرآن ما ته رایاد شو نو د نیکانو خلقو دعا ګورې څه کوي د نیکانو خلقو دعا دا د انسان مقدر بدلوي د یو نیک سړي دعا چې کوم الله ته نږدې د هغه چې لاسونه در پسې پورته کړل ستا تقدیر به الله بدل کړي نو حسن بصري صاحب دغه نوجوان ته به دعاګانې به هم کولې وظایف به هم ورته کول نصیحتونه به یې ورته کول خو په دغه سړي باندې بس اثر نه کېده نو یو وخت داسې رالی چې دا نوجوان سخت بیمار شو او داسې بیمار شو چې د دغه زمانې چې کم طبیبانو کم حکیمانو کم ډاکټرانو هغوی تمامو دا سړی لا علاجه کتلی دی سره دی د بچ کېدو قابل نه دی بس ورځ دا او که دوه دي که هفته ده که لس ورځې دي دا سړی مړېدو واله دی بس دی لا علاجه دی چې کله کور ته رالی که نه کور ته رالی والده چې کم نن هغه ورته کېناسته بچې ما به درته وی که نه بچه ما به درته وی چې سم شه دا ګناهونه دا نافرمانۍ دا فسق دا فجور دا لوپرۍ پرېږده او ته په پته نه پوهېدې نو په پته نه پوهېدې بچې اوس درنګ لرې د الله په دربار کې به پیشي ته به څه کې هغه دوستان هغه ملګري هغه رشتهداران هغه ستا د مجلس خلک کم دي چې تا نه به پیسې خوړې هغه په لوپرو کې به تا سره ناست پاسو تا سره به یو ځای د هغوی په مجلسونو کې ناسته پاسته وه کم دي هغوی به دې ګورې په کار نه راځي د الله په دربار کې به پیش کېږي بچې اوس په څه کې بچې اوس په څه کې لږ ساعت چې تېر شو دا والده ورته وایي دا والده ورته وایي وایي بچې اوس هم چې کوم نن هغه الله ته توبه وباسه الله به دې معاف کړي دا نوجوان ورته وایي وایي مور توبه خو وباسم خو د توبې چل لاله نه راځي چې څنګه توبه وباسم دا مور یې راله مور یې چې کوم نن هغه ورته وایي زما خپل استاد محترم حسن بصري صاحب چې کوم نن هغه ته وایم چې هغه راشي او د توبې هغه طریقه درته وښیي والده یې لړه چې لړه حسن بصري په مجلس کې حسن بصري ته سلام وکړو وی حضرت زما بچی چې کوم دی هغه ډاکټرانو لا علاجه کړی دی لا علاج دی په بستر مرګ باندې پروت دی دا پته نه لګي چې کله ورته د کله مرګ میلمه کېږي حضرت د الله دپاره تاسو راشئ زما دې بچي ته لږون تکې د توبې طریقه وښوئ زما دې بچي ته لږون تکې نصیحت وکوئ دعا ورته وکوئ حسن بصري چې دا خبره واورېده که نه نو غوسه شو غوسه شو ورته وایي پام کوه چې زما خواله را نه شي دا ستا دا بچې د الله دومره نافرمانه دی دعاګانې مې ورته وکړې نصیحتونه مې ورته وکړل وظایف مې ورته وکړل اعمال مې ورته وکړل ستا دعاګانې هغه هېڅ رنګ نه راړي ځه دغه سړي چې کوم در په حق کې به ما ته بلکل خواله نه راځي او بله خبره ده وی که چېرته مړ هم شي که نه وی ما ته فام کوه چې ما ته د د جنازې او د د قبر متعلق ونه وایې هغه مور چې دا خبره واورېده که نه دا خبره واورېده نو په جړا شوه په جړا شوه او په جړا د سترګو نه اوښکې روانې دي را روانه د حسن بصري د کور نه چې کله کور ته راله که نه دې بچي ته کېناسته بچې ما به درته نه وي بچې ما به درته نه وي چې دا نافرمانۍ پرېږده هغه د الله دوست حسن بصري صاحب نن تا څخه د راتلو نه انکار وکړو د توبې هغه کلمات د ویلو نه انکار وکړه چې داسې سړي ته د توبې کلمات هم نه کوم نه کوم ورته ښه چې لږ ساعت تېر شه که نه هغه نوجوان وایي ای مورې خفه کېږه مه
خفکیږه ما زما توبه د هغه ذات په نوم باندې ده چې د ځمکې او د اسمانونه پیدا کړي دي ځمکې او د اسمانونه پیدا کړي دي هغه ته زما کیفیت معلوم دی زما توبه ده هر ګناه نه مې توبه ده خو مور یو خبره مې واوره چې کله زه مړ شم که نه چې کله زه مړ شم نو فام کوه چې حسن بصري نه چې د دې کلي یو سړي ته به چې کوم نه هغه زما د مرګ خبر نه ورکوي داسې به وکړي چې زما په دې خپه کې به خپله دوپټه واچې او را به مې کاږې په دې لاره کې به مې را کاږې او دا آواز به کوي چې کم سړی د الله نافرماني کم سړی د الله تعالی نافرماني هغه د هغه انسان د سزا ده وی په دې لارو کې به مې را کاږي خو وی خښې به مې نه چرته یو کندې ته به مې وغورځې چرته یو کندې ته به مې وغورځې ځکه که دې خښ کړم که نه نو زما د وجې نه د قبرستان هغه ټول مړي به په تکلیف کې خښې به مې نه بس یو کندې ته مې وغورځو چې مارغان مې وخوري دا سپي مې وخوري دا درندګان مې وخوري اوس دغه انسان د خپل ځان ته د عاجزۍ او د خپل کمزورۍ ته په دغه حالات کې الله ته توبه وباسي الله زما توبه ده چې دغه کلمات ووي د دې نوجوان روح چې کوم نن هغه د بدن نه ووته وفات شو چې وفات شو که نه دغه دوران کې کتابونه لیکي وایي والده خفه ده پریشانه ده جاړي چې زما دې بچي خو وصیت تا کړی دی خو بچی دی نو بچه څنګه چې کوم نه هغه داسې وکړم لکه مور دا ګورې په خپل بچي ډېره خفه کېږي ښه مور ده نو چې لږ ساعت تېر شو دروازه وډبېده دروازه وډبېده دا والده تپوس کوي دروازه کې څوک دي حسن بصري دروازه ډبوي حسن بصري هم دروازه کولاو کا حسن بصري هم دروازه کولاو کا هغه والده یو خفم و غصم و اگر چې د حسن بصري شاګرده ده حسن بصري ته وایي ای استاد محترم چې کله زما بچی په تکلیف کې پروت و زه درپسې درلم ته زما د بچي خواله نه راتلی اوس څه له راغلی ځه دروازه نه کولوم ځه حسن بصري صاحب ورته وایي د الله دپاره دروازه کولاو کا د الله دپاره دروازه کولاو کا هغه والده ورته وایي څنګه کولاوم کوم ټیم کې چې زما بچي ته د توبې د کلماتو د ویلو ضرورت و هغه ټیم نه راتلی اوس څه له راځي واپس لاړ شه حسن بصري ورته وایي زما د قسم د الله په ذات باندې وی چې کله ته زما خواله راغلی وي وا تا ته مې هغه خبرې وکړې ته مې واپس را رخصت کړې وی اوده شم وی په خوب کې مې د رب العالمین زیارت نصیب شو د الله ملاقات راته نصیب شو وی الله راته وی چې ای حسن بصري ته څنګه زما د دوستۍ دعوه کې ته څنګه زما د دوستۍ دعوه لرې زما د دوست د جنازې او د کفن او د دفن نه دې انکار وکړو فوراً لاړ شه دغه نوجوان چې دی دې سکه د کفن دفن کې شریک شه د جنازه وکړه دا زما دوست دی زما ولی دی دا زما ته ډېر نږدې دی ښه وی د الله د طرف نه راته دا پیغام راغلی دی رونو دغه توبه چې د کومه د نوجوان استوه که نه ګناهونه خو ډېر زیاتو خو د دغې توبې د وجې نه الله حسن بصري ته حکم وکړه چې دا زما څه دی دا زما دوست دی دا زما ولی دی زما د دې دوست او زما د دغې ولی جنازې له لاړ شه رونو توبه چې کوم انسان په صدق باندې وباسي دغه انسان الله د ګناه نه بالکل پاک صاف کړي رسول الله مبارک ارشاد فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه کوونکی چې کله د ګناه وکړو بیا یې توبه وباسله الله یې د ګناه نه داسې پاک کړي لکه چې د سر اړو ګناه نه دی کړی نورونو مونږه تاسو له پکار دي چې په خپل هر ګناه ځکه ګناهګار خو مونږه تاسو ټول یو یو انسان دا نشي ویلی چې زه د ګناه نه پاک یم ګناهګار یو الله ته هر ټیم چې کوم نن هغه توبه ایستل ښه هر ټیم الله ته توبه تایب کېدل الله دې مونږ ته په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله